نو هغه وایي چې علامه اقبال د خپل د دې شاړو خاورو نه ناامیده نه دی، که چېرته لږ شانته معمولي شانته په دې باندې نمي واچولی شي نو دا ډېره زرخیزه خاوره ده. د هغه مثال ورکړی د خپلې علاقې د خلکو دی په هغه ټیم کې چې کله د جنګ ازادۍ لپاره کوششونه سټارټ وکړو. په ټوله دنیا کې په یو تعلق، په یو وساطت، په یو نږدېوالي، په یو خپلوالي باندې خلک مخکې تګ او مخکې تار تار تړي. په هغې کې د ټولې دنیا منطقه چې کومه ده هغه زمونږ هم ده. کله نه چې انسان پیدا شوی دی هغه ټول د دغه منطقې لاندې که آدم علیه السلام او حوا بیبي یو ځای کړی شوي دي نو هغه هم دغه منطقه وه. زمونږ د خبرې مطلب مې دا دی چې زمونږ د سکندر خان شیرپا د دوی د والد صاحب آفتاب خان شیرپا سره د تعلق او د وساطت او د رابطې او د مینې ساتلو یو غټه ذریعه دا هم ده چې په میره باندې اوسېدونکي تقریبا 80% مومند وروڼه چې کوم دي نو دا د دوی په ځمکو باندې او د دوی د سوري د لاندې اوسېږي، چې دا زموږ دپاره ډېره د باعث فخر خبره ده. او په هغه خاوره باندې آفتاب احمد خان شیرپاو د هغوی لارې کوڅې خوسه کې چې زه وایم مګنې که دننه نغریم د خلکو پخ کړي دي او په هغه نغروی بیا هم د خښتو جوړي دومره ترقي بیا په تعلیم کې هغه داسې ځای ته رسولي دي چې په هغوی کې غټ غټ سیکټرین دي. که درته ووایم چې زما په خپله اداره باندې زما سیکټر چې کوم دی د تارسدې دی او هغه هم به د دوی په کوششونې او ډېرو غټو غټو عهدو ته یې رسولي. اول یې په تعلیمونو ته هغه تعلیمي معیار والا سکولونه او هغه څیزونه ورته برابر کړي او د هغې نه بعد په خپله علاقه باندې هغوی ته دومره سهولت ورکړی دی چې هغوی تعلیمونه وکړو او بیا چې کله وکړو نو بیا یې ورته په شا باندې داسې ایښی دی مخکې لیکه کړې او د سرکار په هغه کم سیسټم چې دی د هغې منتنس دی. نو زمونږ د ده سره مینه هغه هم شته، خو د هغې نه علاوه زه یو خبره کوم دلته موږ کې لکه دا خبرې باندې کوم چې ریمځی دی او ترکځی دی او عیساخیل دی برانخیل دی ښه که هر څوک وي هغه که هر څوک وي چې موږ د ترقي راکولی شي موږ چک کړه مخکې م چک کړه کم سړی م چک کړه هغه ترقۍ طرف ته اړو موږ ته ونه کتل نو دوباره خو بیا سړی نه چک کوي. خلک موږي باندې هوړوند یو ځل لویږي یا په دوه ځل ولویږي نو په درېیم ځل خو بیا په کار ده چې اړوند هم چاته څه استعمال کړي عقل استعمال کړي. دې نه علاوه اوس په دې ټیم باندې زموږ یو مسله روانه ده چې هغه د ډیم مسله ده. په ډیم باندې د ټولو نه اول خبره د عیساخیل برانخیل د پیسو تقسیم دی. یو طرف ته حکومت دا کار جوړ کړو چې هغه پیسې هغه کمې چې د ځمکې مناسب پیسې کېدې نو د هغې هغه زکات یې په ریټ کې ونه لګو، د زکات نه پسې لاندې لاړ او بیا هغه پیسو باندې د عیساخیل برانخیل په یو داسې طریقه تنازع جوړه کړی شوې ده چې د یو بل دښمنۍ ته کېنولي دي. زما په خیال باندې زه د سکندر خان شیرپاو نه په دې کې تمه لږه ډېره ځکه لرم چې د واپډې کې څومره سیسټم دی د دې د دوی والد صاحب د دې وزیر پاتې شوی دی او یو ځل نه دی پاتې شوی بلکې ډېر اثر رسوخ پکې لري. نو زه وایم چې یو خو د دې عیساخیل برانخیل په دې کشاله کې د افسري لیول باندې خپل یو کردار ادا کړي چې زموږ د عیساخیل برانخیل ترمنځ دا کومه ورورولي ده چې دا خواږه شي او ترخې ته وانه وړي. بل په دې ټیم باندې اوس په دې علاقه کې نوې محکمې را روانې دي په هر یو تحصیل هر یو یونین کونسل کې خاص کر د تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن کوم چې ټیمې او ته وایي د هغې لاندې کومې نوکرۍ راځي. زما په خیال باندې زموږ د شیرپاو صاحب نه دا ډېر امید دی چې په دغې کې زموږ د غریبو خلکو ته وګورو او که په هغې کې یو ځای کې ناجایزه کېږي د امینې د طرفه سنیټر د طرفه یا بل چا د طرفه یا بل اثر رسوخي نو په هغې کې دوی د صرف دومره وکړي چې یو خپله خبره دې پکې ور واچوي موږ ته هغه په ډېر غټ څه باندې منظوره ده. دې نه علاوه د ملک صاحب نه د شیرپاو صاحب نه د خان صاحب نه زموږ دا توقع هم ده چې دې څومره لارو کوڅو کې زموږ وګرځېده ده په خپله ارزولي ده په هغې کې ورته موږ اسم نه ویو ده ولیدل
بیا به دې نور هم ګرځي انشاءالله نور به هم ګرځي او موږ به هم دغه حساب خپل کوشش جاري ساتو تر د ویزو پورې او مازو پورې د پاجوړ او د افغانستان د بارډر پورې به دې موږ ګرځو کوم دی کې چې څومره دی پورې زموږ سره رسوخ دی د خپل د مومن خاورې د چا کوم دی کې تعلق یې خپلوي رشته هلته به دې موږ خامخا رسو ټول علاقه به دې شي چې د سکولونو تقسیم څنګه طریقې څومره سکولونه دي څنګه کالج دی څنګه سیستم دی څنګه د صحت مرکزونه دي موږ نن هم په دې اوس ټایم کې د څو شیانو محروم یو موږ نادرا سی اف سی سنټر نشته ټولو تحصیلونو شته صافی موږ نه ډېر لرې دی او هغه هم شته موږ د پنډیلۍ تحصیل د بدقسمتۍ نه او د هغې غټه وجه دا هم ده چې زمونږ علاقه کې دا تر اوسه پی ټي سی ایل لینډلاین سیسټم نشته دا ډېره د افسوس خبره ده او ډېره لکه زمونږ د دې علاقې نه ایم این اېګان لاړ ایم پي اېګان هم پسې اوس لاړ سینیټران پاتې شو خو د پنډیلۍ طرف ته چا دومره نظر ونه کړ چې د پنډیلۍ د سړي غږ یو بار دی کې واورېدی شي غږ به څنګه اورېدی شي چې لا تر اوسه ما سره لینډلاین سیسټم هغه د ټیلیفون هغه د تار خور تار والا هغه د ایکسچینج والا سیسټم امکته نشته د هغې په وجه باندې موږ ته نه وای فای سیسټم شته نه بل سیسټم شته زه په خپله په خیبر ایجنسۍ کې روزګار کوم هلته په خیبر ایجنسۍ کې خمسېدار 3G 4G دا سیزونه چلیږي په باجوړ کې چلیږي په مومندو کې لا تر اوسه او بیا په مومندو کې زما په خیر باندې که پنډیلۍ ته راته نو زموږ خو به زاړه مخ خو زاړه یي خو موږ به نه یو که زموږ بچو ته چېرته نو موږ به وکړو شفا خان په دې سیزونو باندې موږ ته لږه د مخکې نه دی دغه وکړي بله خبره اخري خبره زه خیر دا تکلیفونه دا به موږ څخه زیات ډېروي یاره ما ته بیخي د سره نشته دی دا به ما ګوره د خان صاحب والد نو انشاءالله چې تاسو نه به د ښې امید لرو یو وارې بې د تحصیلدار صاحب پنډیلۍ د کندهارو نه راغلی زمونږ خوږ ملک سعدل ملک او دغسې د ویزو راغلي ملګري د لینزو نه راغلي ملګري د دې خپل تحصیل ملګري او د تمانزو نه راغلي ملګري په اخره کې مصطفی صاحب ملک مصطفی صاحب ډاکټر فاروق افضل صاحب او خان صاحب ته یو وارې بې ستړي مه شي او ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره مننه